اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. دا یو حدیث شریف دی، ډېر فضیلت والا حدیث دی. مطالعه دوران کې مخې ته راغلی، نو ما وی چې دا زه خپل سامعینو ته چې دی نو واوروم. الله رب ذوالجلال چې دی نو ما ته پې هم د عمل کول توفیق راکړي او تاسو مسلمانانو ته پې هم د عمل کول توفیق در نصیب کړي. دا حدیث د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دی چې هغه پیغمبر علیه السلام نه چې دی نو روایت کوي. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: لقيت ابراهيم صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وإنها قيعان وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایل چې زما ملاقات د حضرت ابراهیم علیه السلام سره په هغه شپه باندې وشو، په کومه شپه باندې چې الله رب ذوالجلال زه د شپې چې دی نو بوتلی وم او په وم اسمان کې چې دی نو د حضرت ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وشو. فقال یا محمد، ابراهیم علیه السلام وی یا محمد اقرئ امتک مني السلام، په خپل امت باندې زما د طرف نه چې دی سلام ووایه. واخبرهم ان الجنة طیبة التربة، او هغوی ته چې دی د دې خبر ورکه چې د جنت ځمکه پاکیزه ځمکه ده، عذبة الماء، او د هغې اوبه چې دي نو هغه ډېرې ښکلې مزیدارې دي. وانها قیعان، او د جنت ځمکه چې ده نو هغه یو کولاو میدان دی. وان غراسها، او د هغې ونې چې دي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. نو دا حدیث شریف حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه السلام نه چې دی روایت کړی دی، او په دې کې ابراهیم پیغمبر علیه السلام چې دی نو هغه ارشاد فرمایل چې د ابراهیم علیه السلام سره زما ملاقات وشو په هغه شپه باندې، په کومه شپه باندې چې الله رب ذوالجلال ما ته معراج کړی وو، بر اسمانونو ته بوتلی وم. نو ابراهیم علیه السلام ما سره ملاقات وکړو او ما ته وی چې زما د طرف نه په خپل امت باندې چې دی سلام ووایه. محدثین فرمایي چې چا هم چې دی نو دا حدیث شریف واورېدو نو په هغه باندې دا لازم دی چې د ابراهیم علیه السلام د دې سلام جواب چې دی نو هغه ورکړي. نو وعلیه السلام چې دی نو دا ویل چې دی نو دا ضروري دی څوک چې دا حدیث واوري. نو ابراهیم علیه السلام چې دی نو هغه حضرت پیغمبر علیه السلام ته د دې باره کې ارشاد وفرمایل چې د جنت ځمکه چې ده هغه ډېره ښکلې پاکیزه خاوره ده، او د هغې اوبه چې دي هغه ډېرې بهترینې دي، او دغه شانتې د هغې میدان ځمکه چې ده هغه ټول غټ میدان دی. اوس په دغه میدان کې چې دی نو ونې لګولو پکار دي. نو د هغې ونې چې دی نو هغه سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اکبر. مطلب د دې حدیث شریف دا شو چې څوک سبحان الله وایي نو دا داسې شو چې د ځان له په هغې جنت کې چې دی یو ونه ولګول. بیا چا الحمدلله ووی نو هغه ځان له چې دی الحمدلله په وجه باندې یو بله ونه ولګول، او چا چې لا اله الا الله ووی نو دغه شانتې د هغه لپاره بله ونه ولګېدل، او چا الله اکبر ووی نو د هغه لپاره بله ونه. باقي چې چا څونه په کثرت سره سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله والله اکبر ووی هماغومره به په کثیر تعداد کې چې دی د ده لپاره په جنت کې چې دی هغه ونې ولګي. الله رب ذوالجلال دې پیاول ماته چېرې مونږه دا تسبیحات د الله دا پاکي، د الله دا بړایي، د الله دا تعریف چې دی بیانوو د دې په وجه باندې په جنت کې چې دی نو د ځان لپاره چې دی ونې ولګو. الله رب ذوالجلال دې عمل کول توفیق را نصیب کړي. جزاکم.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیه. دا یو حدیث شریف دی، ډېر فضیلت والا حدیث دی. مطالعه دوران کې مخې ته راغلی، نو ما وی چې دا خپل سامعینو ته چې دی نو واورم. الله رب ذوالجلال چې دی نو ما ته په هم د عمل کول توفیق راکړي او تاسو مسلمانانو ته په هم د عمل کول توفیق در نصیب کړي. دا حدیث د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دی چې هغه پیغمبر علیه السلام نه چې دی نو روایت کوي